ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفصن الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما زما عزتمند مشرانو خبورونو یو معصوم بچی قرآن مجید پخپل سینه باندې مسجل کړو یاد کو دا الحمدنا تر والناس پوری دیر سپاری قرآن پاک د خپل سینې په تختای باندې ولیکلو رب العالمین جل جلاله دې دا بچه د والدینو د خپلوانو د استادانو د پاره قرة العیون ګرځي او بیا دې د دین پس بهترین عالم ربانی او یو لوی مجاهد تی جوړ کی په خوشحالو کې لوی خوشحالی په سعادتونو کې لوی سعادت هغه چې یو بچه قرآن مجید په دغه خپل سینه کې محفوظ کی او د دې قرآن پاک علوم هغه په دغه خپل زړه کې کیدي د پیغمبرانو دعا ده د اولیاء الله دعا ده ربنا هب لنا من ازواجنا خدای مونږ ته وبخي داسې بیبیانې داسې اولاد او داسې بچی قرة اعین چې زمونږ د سترګو یخوالی وي ربنا ای رب زمونږ هب لنا مونږ ته وبخي زمونږ د بیبیانو نه زمونږ د ذریاتو د بچو نه داسې بیبیانې داسې بچی چې هغه زمونږ د سترګو یخوالی وي او خدای مونږه د قوم مقتدا وګرځې مونږ ته دا طاقت راکړي چې خلکو ته نیغه لاره وښیو د امامت منصب و نصیبه کې د تدریس او د خطابت دا منصبونه منصیبه کې حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل چې کومه بیبي د خاوند د سترګو یخواله دی او کوم بچی د پلار او د مور د سترګو یخواله دی او دړه ټکورې دی هغه وی یو سړی کور ته رالو
قتل چې بی په مصلی باندې ولاړه ده د اشراق مز کوي د ضحا مز کوي یا پکټ کې بالغ پروت ته او دا د قرآن مجید تلاوت کوي دا بی د خاوند د سترګو یخواله ده کم بچه مور او پلار د پاره قرۃ العیون ده چې پلار کور ته را دن نشي او د قرآن مجید یادوي د قرآن پاک دور کوي د رسول الله مبارک حدیثونه وایي یا په مصلی ناسته ذکر او اذکار کوي حسن بصری رحمت الله علیه وایي دغه بیبي دغه بچی قرۃ العیون دی الله دې ستاسو زموږ د ټولو بچی هم دغه سیکی خاص کر بیا په دې دور کې چاپیره تورې تیری دي چې ګورئ د الحاد او د زندقي زهریله طوفانونه دي د بېدینۍ سیلۍ دي او د اسلام په ګلونو باندې خزان راغلی دی آخه خو ګلونه لګیا دی مړاوي مونږ ته ښکاري کافران خو کافران دي مسلمانان هم د دغه دین دا ډیوې لګیا دی مړې کوي دا د دین مراکز لګیا دی ختموي د دې دینی مدرسو پسې شوي دي چې دا مدرسې به مونږ څنګه ختمې کړو گلا نہیں مجھے ساقی کے چشم پوشی کا مجھے تو سادگی انجمن سے شکوا ہے مسلمان کر پیدا نوجوان دلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ان کی پلارنا دلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ان کی مورنا داسنا اہل اولاد پیدا شو چې بنامه باندې مسلمانان دي او لګیا د علماو د دین د شاعرو د دین د اسلام هغه یو رکن باندې لګیا دی غشیولی خود مسلمان د اسلام بهخکنی کوي تمام دنیا کې یو پروپیګنډا ده اسلام دهشتګردي ده مسلمان دهشتګرد دی او ناپوهه مسلمان هم د دې په پروپیګنډي په سیلاب کې لګیا دی بهیږي او ورته پته نشته چې اسلام څومره ښکلی مذهب دی اسلام د عدل نه د انصاف نه د روادارۍ نه د همدردو نه ډک مذهب دی ډک دې مذهب د حیوان حقوق هم ژوندي کړل دې د جناتو حقوق هم ژوندي کړل د هر زنده سر حقوق دغه دین چې کوم دی نو هغه ژوندي کړي دي رحمت کون و مکان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پداسی تور تیرو کے رب العالمین راوستو چې چاپیرا د ظلم او د ستم د بربریت او د وحشتناک مظالم و بازارونه ګرمو د قیصر او د کسرا د ظلم په میچنه کې انسانیت د دانې په شان وړ کېدو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم راغی او د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې مبارکه کلمه خلق دین ته راوبللو هغه خلق چې د خانه کعبه غونه مقدس چې پر زمین کې دا غینه مقدس ترین ځای نشته دا غینه غیر چاپیره 380 بوتان ولاړو خلق بوتانونه مرادونه غوښتل بوتان خدایان منل هر مال باغی ته په سجده باندې پراتو لونه به ژوندی په قبرونو کې خښولې په ښځو باندې به د حد نه زیات ظلمونه کولو د ښځې هېڅ قدر و قیمت نو یو سړي به ښځې ته 20 طلاقه ورکړ غریبه به چېرته تللی نه شوه زما ښځې هغه غریبه به دقسې وه نه به ورته خوراک ورکولو نه سکاک نه په میراث کې د ښځې څه حق و د ماشوم په میراث کې حق نو د بوډا په میراث کې حق نو میراث خو به ځوانان وړي که مړی ژوندی و او د باندې جنګ راغلی و د سره به ځوانان په جنګ کې ودرېدل د ښځې په میراث کې حصه نشته د بوډا په میراث کې حصه نشته د بچي په میراث کې حصه نشته او د غلامانو خو څه وایمه په حرم یو سړی دومره ظلم نه کوي چې په غلام باندې به دومره ظلمونه کېدل رسول الله مبارک راضي او دا تمام حقوق خلقو ته چې کوم دنه ورکوي او په خلقو ظلمونه مه کوئ دام د آدم علیه السلام اولاد دی دام د مور
او د پلار نه پیدا شوی مخلوق ته او د دریو طلاقونه زیات درې طلاقو چا ورکل ښځه د ده نه ده دا به عدت کې رہی دا د بل خاوند سره واده کولی شي او د ښځې باقاعده میراث کې حصه ده تمام د ښځو حقوق رسول الله مبارک ژوندي کړل د غلامانو حقوق ژوندي کړل د حیواناتو حقوق ژوندي کړل چې سوړه کې ګوره واړه بول به نه کوئ لیکن حشرات اوسېږي د هغه هم په دغه ځمکه کې د اوسېدو حق دی جنات ورته رالل چې د خدای رسوله ته خو رسول الثقلین مونږ ته هم راشه وخت راکه پیغمبر علیہ السلام جنات ته ځي او یو لویه جلسه ده عبدالله ابن مسعود ورسره دی د هغه نه لکیره چاپېره کوي چې دې نه بهر ته موځه تکلیف درته جناتو نه رسوي او رسول الله مبارک ځي او عظیم اجتماع ته توحید بیانوي او د خدای پیغامات جنات ورته آخر کې درخواست پیش کوي چې د خدای رسوله ستا امت کې بعضې خلک پاډوکو باندې استنجا کوي څوک د خر او د قچر په خشړو باندې استنجا کوي اے د خدای رسوله دا زموږ خوراک دی دې اډوکو کې یو ماده ده فاسفورس آتشي ماده ده هغه د جناتو خوراک دی او دا خشړو دا د جناتو د حیواناتو خوراک دی پیغمبر علیہ السلام سحر په خپل مسجد نبوي کې صحابو ته ویو زما ملګرو لا تستنجوا بعظم ولا بروس فإنه زاد إخوانكم من الجن رونو پاډوکو باندې استنجا مکوئ په خشړو باندې استنجا مکوئ دا د جناتو خوراک داسې په زرګونو مسلې رسول الله مبارک د عدل او د انصاف هغه په دنیا کې خورې کړلې ښځو ته ډېر لوی مقام ورکو نن د انګریزي تعلیم نه متاثرې ښځې چغې وباسي اسلام کې موږ دپاره څه دي اسلام کې وکنجري ته خو د اسلام مطالعه وکړه اسلام خو تا ته حق درکو ته خو خلکو ژوندی قبرونو کې به خښولې چې دغه قبر زمونږ زوم ښه دی دا شرم قبر کې دفن کول پکار دي لوڼه به ژوندی بوتلې او ډوغل به ورته وکړو نو ستو هغې به جړل خاورې به یې اچولې تر دې چې خاورو به د هغې هغه اواز ده خاورو لاندې چې کوم دنو هغه دفن کو ته نن وایې چې اسلام کې ما دپاره نشته اسلام خو ته د کور بادشاهه ګرځولې کور کې بېغمه ناسته شاهانه زندګي په خاوند یې درته لازمه کړې ده چې هغه مزدوري کوي که زمینداري کوي که تجارت کوي که ملازمت کوي تا ته به هغه نه نو نفقه راړي وعلى المولود له رزقهن نن دې بېدینو خلکو ښځه مسته کړې ده ښځې ته حریت ورکوي ښځې ته ازادي ورکوي دا مو د بورخي په جیلخانه کې بنده کړې ده دا مو د کور په چار دیوارۍ کې به ښځه کمقله نه پوهېږي ښځه دفترونو ته راوسته ښځه بازارونو ته راوسته او د هغې هغه عظمت د هغې هغه عصمت د هغې هغه شان یې بلکل خاورو کې چې کوم دنو میلاو کړو او دا بعضې مزدوران د لیډرانو په غلطه پروپیګنډې باندې اسلام کې مزدور د پاره څه دي اسلام کې د غریب د پاره څه دي وایي تا خدای غرق که ته د اسلام نه خبر نه اسلام د غریب کور د عبادت مرکز وګرځولو ستا حج بغیر د خانه کعبې نه کېږي ستا د جمعې مونځ بغیر د جومات نه کېږي ستا زکات بغیر د غریب د کور نه ادا کېږي اسلام وایي ورشه د غریب کور ته یتیم ته کونډې ته مسکین ته دا زکات هغه ته ورسوه غریب ستا کور اسلام د عبادت محل وګرځولو ته د اسلام نه خبر دی او مسلمانان هغه هم ډېر بې خونده دي یو خان زکات ورکوي اعلان وشي پلانکی خان پلانکی نواب پلانکی کارخانهدار زکات ورکوي طلاقي یو روپۍ دو روپۍ ورکوي او د فقیرانو د میګتونو غوندې دې ته زکات نه وایي کارخانهداره ورشه تپوس وکړه په محله کې چې کونډه کومه ده یتیم کم دی مسکین کم دی پټ هغه ته باقاعده زکات ورکړه اسلام
د مزدور کور د غریب کور محل د عبادتو ګرځولو ته ځان د اسلام نه خبر کا څوک د تلو نه خبرو کې ډوګډوګي بجاو کی تو ورپسې شي څوک درته وایي مونږ روټي کپڑا مکان بس روټي کپڑا مکان روټي کپڑا سپی چې سپی دا غم ټکري پسې نه دي تسبیح ته وایه تو ټکراو قسم ده که درته راشي ته چغه مغه نه پېژنې او لګیا دی ورمنډه کې کم یو لیډر خپل ځمکه کې یو غریب ته کور جوړ کړی دی دا لوی لوی لیډران چې تاسو ته چغې وایي ثابته دي چې یو غریب ته یو مرله کور ورکړی دی په ځمکه کې یو کنال ورته ورکړی دی ته په چغو باندې دوکه کېږي اسلام د غریب حقوق اسلام وای مزدور ته د مزدور د خولي د اوچېدو نه مخکې چې کوم دنو حق ورکا اسلام وای دا هغه سړي اسلام مکمل نه دی چې د موړ اوده شي او ګاونډي خوا کې چې کوم دنو هغه اوږې وي خیر ما درته دا عرض کولو چې د مارونو لوی نعمت د مسلمان دا دی چې د هغه بچې قرآن مجید یاد کړي او قرآني علوم حاصل کړي نن سبا زه هر ځای کې دا وایم چې نن د مسلمان امتحان دی مسلمان بچے مولا کنن زموږ د کفر سره مقابله ده کافر اسلام ختمی دا ضرب مومن د دې جمعې چې کوم تیر شوی ده دا لږ مطالعه که رنګینه صفحه په هغې کې د امریکې وزیر دفاع د اسلام د بیخکنۍ د مسلمان د بیخکنۍ او د علماو د کردار کشۍ باره کې څه خبرې کړي دي هغه لږ وګورئ چې تمام کافران متفق دي مسلمانه ستا اسلامي تشخص ختموي چې دا پته نه لګي چې دا مسلمان دی که دا هندو دی که دا کافر دی کلبونه وایي ډېر کوي او دا قرآني تعلیمات لرې کوي په طریقه دا مدرسې ختمې کوي خلک د علماو نه بدګمانه کوي څومره چې در کېدی شي د علماو د خطیبانو د جوماتونو د امام توهین کوي چې د قوم او د منځ کې حایل راشي او په دفاترو کې جینکۍ راولي ښکلي ښکلي جینکۍ او د ښځو تنخواګانې د سړو نه زیاتې کوي چې خلک خپلې لوڼه دفاترو ته ورکړي کلبونه جوړ کوي دا ډېر ګنده مضمون یې ورکړی دی او مسلمان بېغمه په خپل دکان کې ناست دی او لګیا دی کارخانهدار په کارخانه کې ناست دی او نواب په خپله نوابۍ کې مست دی او دا وظیفه صرف خوار مولا تفریخی دی مولا به جنگیږي ته په دکان کې مست دی وایي چې زه د رسول الله امتي یم زه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم تا د کلمې دپاره څه کړي دي که قادیانی راځي دا مولا ورته میدان ته وتی که پرویزی راځي دا مولا ورته میدان ته وتی که بله فتنه راځي دا مولا ورته میدان ته وتی تم مولا شه تم په اسلام غیرت وکا یا مکن با فیل بانا دوستی یا بنا کن خانه برانداز فیل اسلام چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې د دې کلمې تقاضاګانې به پوره کې دا خو نه ده چې بس ما کلمه وې بس خبره ختمه شوه قرآن څه وایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا صرف آمنا به سړی خلاصېږي چې ما آمنا ویلی دی ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده وهم لا یفتنون او په دی لا امتحان نه ده راغلی امتحانات به در باندې راځي د دې کلمې تقاضاګانې دي او تقاضاګانې به پوره کې او یوازې پته امتحان نه راځي قرآن څه وایي ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين منگا مخکنو خلقو باندې آزمایښونه راوستي دي او منگا رښتونی بیل کل دروغجن مو بیل کل نو زما مسلمان ورورا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویونکي ځوانا د دې کلمې دپاره قرباني پکار ده دمره قرباني خو ورکه کنه چې د قرآن سره مینه پیدا کا په بچو باندې قرآن مجید یاد کا بیبي ته قرآني تعلیمات ورکا بچے دینی مدرسې ته متوجه کا زه هر ځای کې وایم خاص کر حاجیانو صاحبانو ته وایم دا د حاجیانو پنځه حجونه کړي دي
هر کال حج ته رواني، عمرو ته رواني، تسبیح لاسو کې نیولي. شپږ بچي د کور نه ټول سرکاري سکول ته دي. سرکاري سکول ته بچي او بابا ورته خوشالېږي. سرکاري سکول کې څه دي؟ وړوکي بچي ته د وړوکوالي نه د ABCD هغه رنګ دغه پړه باندې لګیا دی ښېګئ. او وړوکی بچی دا په څه پوهېږي؟ کوټ پتلون ورته په وړوکوالي کې واغوندي چې دا د انګریزانو دا لباس واچوه. دا وړوکوالي نه بیا د انګریزانو نه متاثره وي. انګریزي تعلیم په هغه باندې یو ډېر لوی چې کوم دی نو اثر کوي. او لا دا خو پرېږده، وړو بچو ته ټایانې دی بعضې سکولونو کې اچوي. د سکول استادان هم ابناء الحمر دي، ابناء الحمر. هلکه یو وړوکی بچی د 5 کالو هغه ټای څه پېژني چې ته په هغه لازمه چې سکول ته به راځې ټای به دی اچولي. خبر وي دا ټای څه شی دی؟ دا ټای د عیسائی عقیدې پرچار دی. عیسایان وایي چې موږ عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر یهودو پانسي کړی دی. دا انګریزان چې په غاړه کې ټای اچوي یا د هغوی په هسپتالونو باندې د هغوی په سکولونو باندې داسې د ریډ کراس نه ښیي، دا د دې خبرې دلیل دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. او زموږ د قرآن اعلان دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دی یهودیانو عیسی علیه السلام نه قتل کړی دی او نه یې پانسي کړی دی. په دې باندې اشتباه راغلې ده. بل رفعه الله الیه. نو د مارونو دې ټای نه ځان وساتئ. د سکول استادان پوهېږه چې او ظالمه په دې ټای کې ستا د انګریزي تعلیم راغی، دا خو د انګریزانو نښه ده. د جامع اشرفیه کې تعلیم وم، دارالعلوم حقانیه کې ما دوره وکړه. نو بیا لاړم جامع اشرفیې ته. د مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه رحمتا واسعه ما وی د هغه نه د بخاري دا کتاب الایمان او کتاب العلم. نو مفتی محمد حسن صاحب چې هغه د حضرت تھانوي رحمت الله علیه لویو خلفاو کې اب هم درس ته راتلو. د مولانا ادریس صاحب درس ته به 3 ګنټې ناستو. مفتی صاحب د دې کالرو ډېر سخت خلاف و. وی دا کالرې دا د دغې ټایي په ځای باندې دي. نو طالب نه به باقاعده په قینچۍ باندې دا کالرې وشلولې. هغې نه پس مونږ کالرې مالرې چې کوم ده نو پرېښودې چې دا د انګریزانو د ټایۍ نښه ده. نو زه دا عرض کوم چې او حاجي صاحب ستا 5-6 بچي دي او نوسي او کړوسي دي. یو بچی قرآن مجید ته را مخامخ کا، یو بچی عالم کا. دې ورځو کې علما زیات کوي. علما دا د انګریزانو د پاره یو لویه اسلحه ده. نن ستا امریکا د جرلیلانو نه یریږي، د اټم بمونو نه یریږي، د دنیا د بل مولا نه یریږي. مولا نه هغه وایي دا مولا لرې کا. دا مولا زموږ لاره کې لوی خرنګ دی. د خلکو ته د قرآن تعلیمات ورکوي او مسلمان سره چې څو پورې قرآني تعلیمات دي دې ته غلام کولی او راس کولی نشي. بچي علما کا که ته په خپل اسلام نازېږي او ته د لا اله الا الله محمد رسول الله رښتونه ویونکی بچو کې یو بچی دین ته وقف کا. علما ډېر کوي. علما نن په تمامه دنیا کې د کافرانو د سترګو ازغی دی. بس هغوی وایي دا علما به مونږ څنګه ختمو. زمونږ ډېر ملګري امریکا کې دي، کله نه کله راشي وایي چې زمونږ ګاونډیان انګریزان اوسه پورې خوبونه ویني چې مونږ ته خو د شپې خوب نه راځي. خوب کې ګورو چې تور پټکي دی او زمونږ په دیوالونو یې راودنګل. الله تعالی دومره روب دی عالم ته ورکړی دی، دومره روب دی طالب ته ورکړی دی چې اوسه پوره هغوی ته لګیا دی یېرېږي. او دا د رسول الله معجزه ده. رسول الله وایي نصرت بالرعب مسیرة شهر. الله ما ته دومره لوی روب را کړی دی چې دشمن د میاشتې په مزل باندې لرې یېرېږي. نو العلماء ورثة الانبیاء، العلماء ورثة الانبیاء. دې تورو پټکو او د علماو دې ګیرو دومره لوی روب ورکړی چې نن کافر دا عالم نه لګیا دی لرزه باردام دی. زه زیات وخت نالم لوی علما موجود دي. مولانا ته مبارکي ورکوم چې د هغه بچي د قرآن مجید دا عظیمه معجزه، دا لوی آسماني کتاب دا د خپل زړه په تختۍ باندې ولیکلو. وکفا بذلک فخرا. بچي حافظان کوي، قبر کې به مدا پکارېږي
میدان محشر کې به مدا پکاري. حدیث کې راځي چې حافظ د قرآن چې په قبر کې کېښودی شي او لحد کې تختی پې کېږي نو نکیر او منکر راځي. دا قانون دی. نکیر او منکر د مړي نه تپوس کوي امتحان علی رب دې څوک دی، دین دې کم دی او کتاب دې کم دی. بیا د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم مبارکه چهره ورته مخامخ کی. ما تقول فی حق هذا الرجل، د دې عظیم الشان شخصیت باره کې څه وی؟ مومن ورته ټیک ټیک جوابونه ورکړي. زما رب الله، زما دین اسلام، زما کتاب قرآن پاک، او دا د عقاید و جهان رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چهره انور ده. فرشتي ورته وی دشه کنو نم کنومت العروس، ستا تندینه مونږ ته د ایمان رڼا چې کوم دنو معلومې ده. او کافر بچغه با ها ها لا ادري ہے ما ته خو څه پته نشته. لیکن حافظ قرآن فلاحت کې پروت دی، فرشتي راغلي امتحان د پاره سګوري چې دا حافظ قرآن د کفن لاندې به دا قرآن مجید په سینه باندې پروت دی. دغه قرآن مجید چې موږ یې راخلو او د هغې تلاوت کوو دغه کتابي شکل کې دا قرآن مجید به د حافظ په سینه پروت دی. فرشتې به چې قرآن مجید ته وګوري حیرانه به چې دا به څه کېږي. د الله تعالی د کلام په مخ کې د دې سړي نه امتحان، دا خو د قرآن بېادبي ده. د الله کلام، د الله کلام د فرشتې څه توان او طاقت ته چې هغه د هغې په مخ کې امتحان والي. نو فرشتې بصد ادب او احترام د قرآن مجید په خدمت کې به درخواست وکړي چې موږ ډېر په کمال ادب او احترام درخواست کوو. زموږ خو فریضه او ډیوټي ده، موږ د هر مړي نه یو څو تپوسونه کوو. ستا موجودګۍ کې نامناسب ښکاري، ډېر په ادب وایو که تاسو یو څو منټه د دې ځای نه مو تشریف یوړو چې موږ د خپله کارکردګي پوره کړو. قرآن مجید به څه وایي؟ قرآن مجید به وایي عجیبه ده کومې سینې چې ما ته دی را کړی دی، زما د وجې نه لوږې تندې تېرې کړي دي، فقر و فاقې تېرې کړي دي، او ما دپاره بلا محنتونه کړي دي، زه څنګه دلته یوازې پرېږدم؟ فرشتې به دغسې لاړې شي. فارسی کې وایي رنګ را ببي حال را مپرس. د یو سینې سره د قرآن پاک دومره مینه ده چې یوازې نه پرېږدي. او دغسې میدان محشر کې میدان محشر کې به نفسي نفسي وي. الله دې ستاسو زموږ د ټولو پرده وساتي. زه خو کله نه کله دې پېښور په چوکونو کې چېرته ودرېږم او دا دنیا ګورم که نه، دا دنیا دیمه خدایه دا هغه دی به څه حالي چې دلته یو اجلاس کې 3-4 لکه خلک یو ملګری سړی بیا پکې نه مومي چې هلته به څه حالي. دا دومره لوی میدان کې د نفسي عالم به هر یو سړی به وایي چې خدایه زه خلاص شوی، زه خلاص شوی، زه خلاص شوی. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، ښځه به هر یو به د بل نه تښتي، لکه د یو بل حقوق یې نه دي ادا کړي. حافظ د قرآن من پریشانه ولاړی. حافظ قرآن ته به یو زلمی راشي او ملا به ورته مضبوطه کړي، مه ګبراوېږه زه دې ملګری یم. حافظ به ورته ګوري چې دې د قسمه پرسۍ عالم کې دې ځای کې چې نفسي د دا څوک ښکلی زلمی راغی او زما ملا مضبوطوي، ورته وایي ځوانه څوک یې ما خو نه پېژندې. اب ورته یې ما نه پېژنې انا الذي اسهرت لیلک واضمعت نهارک. زه خو هغه کتاب یم چې پتا مې شپې شوګیره کړي دي او پتا مې لوږې تندې تېرې کړي دي. ما کتلي حافظان ملګري دي او دی غریب لګیا دی قرآن مجید یادوي، دی قرآن مجید یادوي. ملګري ورته وایي دا روټۍ وخوره ما ته خو 2 آیته پاتې دي، دا مې چې څو نه یاد کړي زه وده کېږم نه تږی یراله به وبس کم چې دا 2 آیتونه نورم چې کم دنو یاد کړم. زموږ کلي کې یو حافظ و، دارالعلوم حقانیه لا نه و جوړ، دا سروزو و، فضل کریم نومې غالبا، او بیا آخر کې په هنګو کې د خانانو د جماعت امام و. هغه قرآن مجید یادولو اکوړي کې د سیند په غاړه زموږ یو جماعت و، هغې کې شوه وه
ما سوتن مزبو شو خلق به ودو شو دی به روغوندې راغی او د پڼسو یو مزه به ورسره و د یو سر به یې د شوي خرانګې سره وتړلو سر یې پرېښو او بل سر به یې د خپل ویښته ورسره غوټکل د شوي لاندې به ګرځو قرآن مجید به یې یادولو دا ولې که جوټه راشي نو ویښته به مې راښکله شي نو در به ویښ شمه حافظان د دې قرآن د یادولو دپاره لږې تنز تېروي نو میدان محشر کې ورته هغه ښکلی ځوان بم ځواني خپله به ورته دا حافظ ووایي چې ته څوک یې فقط اعجبني حسنک ستا ښایست خو زه په تعجب کې وغورځولم څه ښکلي سترګې څه ښکلي ننګي او تا نه خو د مشک او د عنبر بوی ځي څوک یې اب ورته یې زه دې ونه پېژندم انا الذي اسهرت لیلک واظمات نهارک او بیا به د هغه شفاعت کوي چې خدایه دې ځوان د په خپله سینه کې ساتلی یوازې حافظ نه نیک سړي ته بم یو ښکلی ځوان راشي بابا مه ګبراویږه زه دې ملم بابا وایي ځوانه څوک یې خدای خو ډېره ښکلې ځواني در کړې ده د مشک او د عنبرو بوی ما نه پېژنې زه خو ستا هغه منځونه یم ستا روجي ستا هغه حج ستا هغه تلاوت ستا هغه خیرات الله تعالی به دې نیکو اعمالو ته هم د ښکلي ځوان شکل چې کوم نه ورکړي نو زما رونو عزتمندو مشرانو په نوسو کې په بچو کې یو بچی حافظم کا یو بچی عالمم کا د دکن نواب دغسې جلسه کې ناستو لکه دا تاسو چې ناستئ او یو مولا حدیث بیان کو چې کوم بچی قرآن مجید یاد کی اللہ تعالیٰ تاج پسر کی نوابم خسڑیو خپشو کور تلاړو پینسپک زامنیو روټۍ تناستی بچو نن خو ما د یو ملا د خولې د رسول الله حدیث واورېدو ډېر افسوس دی الله اکبر وګوره په تاسو کې ما یو حافظ نه کړو کاش چې په تاسو کې مې یو تن خو حافظ کړی وی چې رب العالمین جل جلاله دا نعمت د تاج ماتم نصیبه کړی وی کشر دی په پلار ډېر مینو چېره نن خو زموږ پلار ډېر لوی ارمان وکړو په دغه ماسخوتن یو حافظ ته ورغی حافظ صاحب زه به ماسخوتن نه پس راځم د خدای لپاره دا قرآن مجید یادومه دی ورته ونه ویل چې نن مې پلار خو چاته به وی نه زه به پټ راځم کال کې دننه قرآن مجید یاد کړو او بیا دور یې مو کړو خود دور دغسې یو دلې پلار ناست دی روڼم روټۍ خوري داجی مبارک شه ولی بچی خیر خوده داجی پروسو کال تا یو ډېر لوی ارمان کړو ته دا یو عالم تقریر متاثره کړی وي ته یو دی ته تللی وې هلته د قرآن ذکر او ته رالې روټۍ دې خوړه او ډېر افسوس دې وکړو چېره بچو کې مې هم د قرآن مجید حافظ نه کړو داجي مبارک شه ما قرآن مجید یاد کړو مبارکي در کوم رونه خواصم دغسې داجی دروغ وایي ته تا ګوره قرآن مجید ته ده تا ګوره ټوله مخوم کوي ته څه پته وه چې هغه شپې شوګیره کولې داجی دروغ وایي پلار یې حافظان راوغوښتل چې زما د دې زوی نه امتحان والی رونم ناستی پلار م ناستی حافظان امتحان علی ممتحن ورته یو آیت وایو دی ورته لس تیر کی حافظان وی ډېر کلک حافظ دی جی دور کړه ډېر پوخ حافظ دی پوخ پلار بل ورځ د خیرات انتظام کو د تمام علاقې لوی لوی امایدین سپین روبي علما را جمع کړل چې زما بچي د ما ارمان پوره کو او دا د نوابۍ پټکی زه د خپل کشر دوی ته په سر باندې چې کوم ده نږدم پتا و ما باندې د مور او پلار مینه ده هسې مونږ وایو ابله د مولانا ناستو مفتی صاحب ما یو خبره وکړه زموږ دا کوړي کې دا یو جومات نوی جوړ شوی دی دا نوم حقاني نه چې لږ مخکې لاړ شي یو لویه مناره ده او دې لاسته یو ډېر لوی جومات دی دا کوم عرب چې جوړ کړی دی شیخ احمد خلیفه د بوډاوالي کې قرآن مجید یاد کړو د 50 کالو په عمر کې
د تلو مې راولي یاره د مور او پلار را باندې ډېر احسان دی. نو دا قرآن مجید مې دې دپاره یاد کو چې رب العالمین هغوی ته تاج په سر باندې کړي. نو ما دا عرض کولو چې بچی عالم کا حافظ کا د قرآن په رڼا باندې منور کا، دا به د میدان محشر کې پکارېږي. او دا ګریجویټ خلک چې د پلار په جنازه باندې موزم نه کوي. مولانا غلام غوث رحمت الله علیه په قبر د خدای انوار او برکات نادل دي. چرته یو ملګری مړو جنازې ته تلو، نو په جنازې مونځ کې صرف یو صفو او د قبرونو سره بلا خلک ولاړو کوټ پتلون کې، او چا ورته وایي چې د دې مړي زامن هم هغه د کوټ پتلون کې ولاړ دي او په پلار یې د جنازې موزمونه کړو. مولانا غلام غوث صاحب خو سیف عریانو تقریر په قبر شروع کو، لکه ستاسو د کلي هندوان مې خوښ شول. ګوره هغه هم در سره بلا راغلي وي چې دلته خو هندوان نشته. وی نه یاره هلکه مه خفه کېږئ، ما وی جوړ دا قبر سره چې ولاړ دي دا هندوان دي او د هغې مړي زامن کم دي. ورته یو خیال دا دی وی بې غیرتو کوټ پتلون مو اچولی د پلار باندې مو د جنازې موزمونه کو. داسې بچی خو په تندر وله چې په پلار د جنازې موزم نه کوي. نو بچی علما کوي، حافظان کوي. زه په دغه کلماتو اکتفا کوم. الله تعالی دې دا بچی بهترین عالم او فاضل کی او د مسلمانانو ستاسو زموږ د ټولو بچي نصیب الله تعالی د علم په رڼا باندې منوره کی. پروردګاره دعا وکړئ دا لږ وخت دی، پروردګار دې ستاسو زموږ د ټولو دعاګانې قبول کړي. د جمعې په ورځ کې یو وخت دی هغې کې دعا قبلیږي. بلا اقوال دي پکې، لیکن راجح قول دا دی چې دا وخت د غروبي. بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها به خادمې ته وی چې خادم انور ته ګوره چې کله انور په ډوبېدوی نو ما ته رامنډه کا. هغې به رامنډه کا چې بیبي انور په غروب دی، د غروب وخت دی، د جمعې مبارکه ورځ ده. خدای زموږ د ټولو دعاګانې قبولې کړي. د مسلمانانو بچي خدای حافظان کړي، د مسلمانانو بچي خدای عالمان کړي، د علماو کورونه ربه تر قیامته پورې د علم په رڼا باندې منوره ولري. دا دیني مدرسې دا جوماتونه تر قیامته پورې زنده او تابنده لري. نن خو د اسلام دشمنان دا جوماتونه هم رکوي، دا مدرسې هم رکوي. خدای دې کافرانو ته هم هدایت وکړي. اے مقلب القلوب ربا ستا په دست قدرت کې د دې تمامو کائناتو زړونه دي، د دې کفرو فجرو وړونه اسلام طرف ته مایله کړي. دی ته د اسلام حقایق څرګند کړي، دی ته د قرآن حقانیت څرګند کړي چې اسلام د عدل او د انصاف مذهب دی، اسلام د دهشتګردي نه ده. خدای دې په نیغه لاره باندې راواړی، د جهنم د عذابونو نه بچ کړي. مولا که په قسمت کې اسلام او ایمان نی، مختومین او مغضوبین او ضالین او د اسلام بېخکني کوي، د دیني مدارسو بېخکني کوي، آسمانی سائقې ورته متوجه. د رسول الله امت د دې ظالمانو د ظلم او د ستم نه یا رب العالمین نجات نصیب کړي. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو، د عراق د مظلوم مسلمانانو، د کشمیر او د افغانستان د مسلمانانو یا رب العالمین په حال باندې رحم وکړي. یا رب العالمین چاپیره مسلمان کافرانو نه خکړه دی او چاپیره طرف نه اولی، اسلام د چاپیره طرف نه اولی. خدا د دې مقدس دین، د دې مقدس کتاب، د دې ښکلي مذهب حفاظت فرمایي. د اسلام جنډې په شرق و غرب کې ودرې، مسلمانان غالبه کې فتح و کامیابی نصیب وګرځي. یا رب العالمین د شهدا او قبور منور او معطره په قید و بند کې ډېر مجاهدین د دردونو زندگی تیروي. خدا هغوی ته راحت وښیي. د طالبانو هغه عظیمې قربانۍ، د هغوی هغه مقدسه وینه، خدای د هغې نتایج موږ ته په زندګۍ کې ډېر ښه وښیي. په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې، د قرآن نظام، د شریعت نظام موږ ته وښیي په سترګو باندې. په دې مقدس مجلس کې دې جمع کړي یو خدایه د دعاګانو د قبلېدو وخت دی. دغسې موږ د آقای د جهان صلی الله علیه وسلم د مبارکې جنډې لیواء الحمد لاندې د خپلو والدینو، آباو، اجدادو، جداتو، امهاتو، اساتذو، مشایخو ولمن له حق علیه سره جمع کړي. او خدایا
د رسول الله مبارک شفاعت مناسبه کې داغه د مبارک الله سونه د حوض کوثر به مناسبه کې خپل دیدار مناسبه کې خپل رضا مناسبه او دا د علماو ګلدستی دغه سي زنده او تابنده لري د علماو د طلابو د رجال الدین د دیندارو خلکو خدای حفاظت وکړي زمونږ نوی نسل ځوانان زمونږ خویندې او زمونږ لوڼه خدای د دې بې حیایۍ د الحاد او د زندقي د دې سیلابونو نه خدای بچ کړي د مسلمانانو نوجوانانو د ایمان نعمتونه نصیبه کړي د اعمال صالحو دولتونه نصیب وګرځي خدای موږ د ایمان د زوال وساتي آخره خاتمه مو د لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه باندې وګرځي څومره حاضرین چې راغلي دي خدای د ټولو په نیکو مقاصدو کې کامیابی نصیبه کړي که بیماران دي بیمارانو ته صحت او شفا ورکړي که پریشان حال دي پریشانۍ لرې کړي که په چا د رزق تنګي ده د حلال رزق دروازې په پرانیزي د حج نعمتونه مو بار بار نصیبه کړي د عمرې سعادتونه مو نصیبه کړي د پیغمبر علیه السلام د روضې مطهرې زیارتونه مو نصیبه وګرځي زموږ نه راضي شي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين طلباء علماء عاملين کی علماء ربانیین کی شرح صدر نصیبہ کی حافظے مضبوط کی فقاہت فی الدین نصیب ہو گردے وصل عمر است کی گلشن توحید کہن شد من اثر نو آب دہم باغ کہن را قابل صد احترام معزز علماء کرام و مشایخ عظام او د جمعیت العلماء اسلام بزرگانو مسئولینو عمایدینو زه دا زړه د کومینه د عمیق قلب نه ستاسو د دې عظیمو مساعیو سپاس گزارم چې دا بقیت السلف الصالحین عظیم مجاہد عظیم عالم حضرت العلامہ مولانا میاں عزیر گل سے نور اللہ مرقدہ وجعل جنت الفردوس مأواہ ومثواہ ورزقہ صحبت النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پیات کے تاسو دایو عظیم الشان اجتماع منعقد کړی دا دغرنگی دا جامع اسلامیہ دا شیرگڑھ دا عظیم محتمم اور دا شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا احمد سے دامت برکاتہم اور دا غدا صاحب زادگانم سے پاس گزارم چما غندیو ادنا طالب تے پدی امتیازی اجتماع کی دسو ٹکو دا کلماتو دا اظہار سعادت او بخلو زمارونو د دې امت د افضلیت وجه دا ده چې دا به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي کنتم خیر امة اخرجت للناس اللہ تعالیٰ په خپل ازلی ابدی معجز کتاب کې د دې امت د افضلیت وجه بیانوي چې ستاسو د افضلیت او د خیریت وجه دا ده چې تاسو به د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر دا عظیمه فریضه ادا کوئ یقینا جمعیت العلماء اسلام هند او جمعیت العلماء اسلام دا مغه فرائض لګیا دي ادا کوي د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر فریضه دا ډیره اهمه فریضه ده الحمدلله دا دینی مدارس په دې مدارسو کې دا علما محدثین مفسرین فقهاء اصولیین لله الحمد وله المنه چې دغه فریضه ادا کوي زمارونو جمعیت علماء اسلام دا قطب العالم دا مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ او دا عظیم محدث حجت اللہ فی الارض
شاه ولی الله رحمت الله علیه او دغه د عظیم صاحب زادگانو او بیا بالخصوص د سید احمد شهید رحمت الله علیه او د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او بیا د عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه او داغه د تمام ملګرو د جماعت دا سلسله الذهب ده دې ته سلسله الذهب وایي دا د سرو زرو د زنځیر هغه کړی دي چې مسلسل د خپلو محنتونو مساعیو هر مال هغه لګیا د کار علی عمره است کی گلشن توحید کو هل شد د توحید دغه باغ او د دې ګلونه هغه مړاوي شوي وو منصر نواد دهم باغ کوهن را د علما هغې د خزان ځپل شو ګلونو ته او هغې مړاوو ونو ته د اسلام د قرآن او د سنت هغه اوبه لګیا د کوي یا بیاري کوي د کوم عظیم شخصیت په یاد کی چې دا عظیم الشان معتمر منعقد دی بحمد الله دی ادنا طالب علم د هغه سره بلا ملاقاتونه کړي دي مونږ برالو درې ورځې به د دې عظیم المرتبت شیخ په سوري کې به ناستو د شیخ الهند رحمت الله علیه دا عظیم ترجمان دا عظیم خدمتگار دا یو لوی مجاهد بلکې فخر سرحد مولانا عزیرگل صاحب رواره حضرت مولانا عبدالله کاکا خیل رحمه الله تعالی رحمتا واسعه دا زما ډېر قریبي ملګری و مونږ برالو درې ورځې به د هغه سره وو او د دغې مشایخو هغه علمي ملغلرې به مونږ اورېدې د حضرت مولانا عزیرگل رحمت الله علیه رور حضرت العلامه مولانا عبدالحق نافع چې په نافع ګل مولانا باندې مشهور وو او په دیوبند کې ډېر لوی عظیم مدرس او د دغې اکابرو گویا دا دواړه شخصیتونه ډېر محبوب وو د شیخ العربي والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دې اکابرو سره د حد نه زیات چې کوم دنو مینه وه نو دا حضرات ما د ډېر قریب نه کتلي دي یقینا دا یو ډېره لویه علمي کورنۍ ده او الحمدلله اوسم په دغه خاندان کې د حضرت مولانا عبدالله صاحب صاحبزادگان موجود دي خاص کر زمونږ رور مولانا عدنان صاحب چې یو بهترین عالم دی او الله تعالی وکړي چې په دې خاندان کې د دغه اکابرو په شان ښه بهترین جید مجاهدین علما محدثین او مفسرین پیدا کیږي او دا خاندان دی الله تعالی تر قیامته د علم په رڼا باندې منور لري مولانا یقینا یو عظیم شخصیت د ساده زندګۍ او د ګمنامۍ زندګي تېروله موږ به کله ناکله غوسه کو چې موږ ته د زړو د تاریخو څه حصه بیان کړي خو ډېر به غوسه شو او موږ به د هغه په غوسه باندې هم خوشحالېدو د ګمنامۍ زندګي وه ځکه شیخ الهند رحمت الله علیه خپلو ټولو شاګردانو ته دا تربیت ورکړو چې د ځان په تعریف به نه خوشحالېږئ بلکې غوسه کېږئ به شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت الله علیه په مخ کې به چې چا تعریف شروع کو یکدم به چپ کو چپ شه بلکې یو ځل وایي پاڅېدو خاوره راړو د هغې مداح په خوله کې ورکړه چې روایاتو کې را دي چې په دغه خوله کې ورته نن مونږ من غټېږو کستان دې لپاره مونږ جلسې جوړو چې 3 غنټې خو د زما په مدح کې زما په تعریف کې لګیا دی خلک هغه لګیا دی ځان ستړی کوي شانور شاه رحمت الله علیه باره کې لیکي چې دابیل ته روانو بستره تړلې وه یکدم د بهاولپور د شیخ الجامع خط ورته ورغی چې بهاولپور ته ستا راتلل ضروري دي د قادیانانو خلاف چې کومه مقدمه ده هغې کې ستا شهادت او ګواهي ده مولانا د دابیل سفر پریښو د جمعې ورځ وه خلکو ته یې وي چې زه خو روانم
لیکن ما ته چې دا خط راغی دا ډېره لویه اهمه مسله ده وی زما څه نور اعمال نشته دی که الله تعالی زما دغه یو عمل قبول کړي چې د رسول الله مبارک د طرف نه زه په یو قافله کې لګیا یم روان یم او د هغه د ختم نبوت د مسلې ترجماني کوم دا زما د بخښنې دپاره کافي ده تمامو خلکو جړل او سان ورشاه صاحب باندې یو ډېر لوی رقت چې کوم نو تواري وو د هغې نه پس یو ملا یکدم پاڅېدو او د شان ورشاه تعریف یې وکړو چې داسې بزرګ او داسې وي چپ شه دروغ وایي زما نه زیات ګنده سړی بل اډو نشته خلکو د ده خبره مه منئ زما نه زیات مجرم بل نشته په کوڅو کې چې کوم سپی ګرځي هغه هم زما نه ښه دی خلکو د داسې خلکو په خبرو باندې مه غولېږئ او ویې قباحت هر من چندا کہ سگزار می دارت بجز فضل خدا کہ شودی قباحت ها زما جرمونه دومره ډېر دي چې سپیم د هغې نه شرم کوي مولانا عزیر ګل صاحب هم د شیخ الهند رحمت الله علیه په نقش قدم باندې روانو په خپل تعریف تحسین او ستایش په ډېر خفه کېدو زما وروڼو دا قافله زموږ قافله ده دا د مجدد الفسانی قافله ده دا د شاه ولی الله قافله ده دا د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه قافله ده دا د شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه قافله ده دا د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه قافله ده دا د حضرت مولانا غلام غوث ازادی رحمت الله علیه قافله ده دا د شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قافلہ دا دادا میر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قافلہ دا دے قافلی امتیازی محرالا کہ ہر باطل تدائی مخام خودری گی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سر مسجد نبوی کے ناستم اور سحر تروانو ترنا وقت بیاد مسجد نبوی دروازی بندی دی یہ سبا خود روانم ماور تویجی سورت نور تیری کئی دلته کې د ختم نبوت په لوی کشمکش کې مولانا بن نوری رحمت الله علیه کشمکشو الحمدلله علماء د ختم نبوت مسله وګټله او د بټو په حکومت کې حکومت مجبور کو چې هغه قاضیانانو ته قطعي کافر ووایي نو مفتی صاحب د دې کامیابی نه پس د شکریې دپاره عمرې ته راغلو سورج په مکه مکرمه کې بیا په مدینه منوره کې نو مسجد نبوي کې ناست وي سبا خو زه ځم ما ورته ویلي سورج نور هم لږې تېرې کوي ویې جوړل چې دې کې شک نشته چې حرمینو کې ډېر لوی سکون او راحت دی لیکن الله تعالی مونږ دې ته نه پیدا کړي زموږ په قسمت کې ټکرې دي کله دا قادیانی سره ټکره وو کله د پرویزي سره ټکره وو کله د چا سره ټکرې وو مونږ پیدا شوي دې دپاره یو العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم او بیا خاص کر شیخ الهند رحمت الله علیه او د هغه تلامذه دا خو عظیم مجاهدین دي مولانا ابوالکلام آزاد د سورہ توبه په آیت نمبر 49 کې لیکي چې زه د هندستان په علماء وګرځېدم چې هغه کې د جهاد هغه جذبه واچوم یوم ما سره په دې کې موافق نشولو او هر یو به ویل اذن لی ولا تفتنی لیکن یو شخصیتو چې هغه ما سره په دې میدان کې زمانه زیات مضبوط ودرېدو هغه څوک هغه شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه نو زما وروڼو دا د عظیم شخصیت په یاد کې اجتماع ده دا تاو ماته یو درس راکوي چې د حق دپاره هر میدان ته ورشه او د جهاد عالم دا چې کوم دنو پرې نه دي زمونږ د دین سربلندي دا په جهاد کې ده او دا عظیمه فریضه به تر قیامته پورې وي زه چونکې بیمار یم د حضرت محتمم صاحب دامت برکاتهم د حکم تعمیل دا یو څو کلمات مې تعمیلا للحکم وي اکڑی او دی دا پارا بلبل ہمی کہ کافی ہے گل شود بسس کہ پدی مبارک اجتماع کی دمارا اصول کلماتم شریک شی اللہ تعالیٰ دستا سو دم دا طولو دا دارین و سعادتنا نصیب کی او دا دی اجلاس
बेहतरीन नताइज और समरात अल्लाह ताला मूं तोखई कि पदग अमल की द इस्लाम निजाम राशि पदग अमल की द कुरान शरीयत जायज़ और दमगा दग उलमा तदम खुदे तौफीक वर्की ज़का अल्लज़ीन इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाह व आतवुज़ ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।